وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي. تقریبا دعوه جواب دعوام ذکر شوا او 15 25 26 اعتراضات هم د ملحدینو ذکر شوی دي. مغربي فکر فلسفه منګه پیژندلې دا ان شاء الله بیا به راځو، بیا به داغه درس مختصر غونډه کې کو. په پرونی درس کې منګه سوارلس تنقیحات او اعتراضات د ملحدینو نه منګ د بیگ بینګ په باره کې تقریبا سوارلس 15 اعتراضات مختلف دي. زمنګ ملحدینو له چیلنج دی او موږ ورته وایو چې تاسو موږ له دې جوابات راکړئ، عقلي طور باندې دې جوابات موږ ته راکړئ. نن به موږ 15 نمبر تنقیح وایو. مولوی صاحب سبق شروع کوم مخکې وځو. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو نظریه ده چې ماده د بیگ بینګ په وجه پیدا شو او بیا ترې د ټوله دنیا پیدا شو. نو سوال دا دی چې په دې ماده کې دومره طاقت او قدرت د کوم ځای نه پیدا شو؟ د دنیا ټول نظام یې برابر کړو ځکه چې ماده خو ډېره کمزوري ده. نو په دې کې د طاقت د کوم ځای نه پیدا شو چې د هر جنس مخلوقات جدا جدا پیدا کړل. لکه د حیواناتو خپل جنسونه دي، د نباتاتو خپل جنسونه دي، په انسانانو کې مختلف رنګونه مختلف رواجونه دي. نو په دې ماده کې د دومره قوت او طاقت د کوم ځای نه پیدا شوی دی چې د دې جواب وکړو. ګورې دا موږ ورته وایو دوستانو ماده تاسو وایو د بیگ بینګ په وجه پیدا شوه. بیا په ماده کې چې دي د ماده په باره کې موږ د دوی نه اعتراضات کړي دي چې ماده څه ته وایي. ماده چې دا د کیمیاوي عناصرو نه جوړ شوي لکه هایدروجن، هیلیم، اکسیجن، د دې نه دا جوړیږي. په هایدروجن کې یو اټم وي، په هیلیم کې 2 اټم وي او داسې په باقي عناصرو کې دا موجود وي. د دې اصل چې دی دا الکترون دی، پروټون او نیوټرون دی. د اټم پزړه کې اټم دنه چې کوم بنیاد دغه ته نیوکلیس وایي. پاکي بیا دا پروټون چې دا مثبت چارج کیږي، نیوټرون پکې غیر جانبدار چارج کیږي او الکترون دا منفي چارج کیږي. څه کیږي؟ منفي الټه چارج کیږي. نو تاسو سوچو کې دا 1000 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره چارج کیږي. موږ نه تاسو کو چې بھائی دا ماده چا داسې پابند کړل چې دا 1000 کیلومتر رفتار سره د خپل مرکز نه غیر چاپیره. بیا موږ ورته وایو ضد ماده. مولوی صاحبانو بل وضاحت شو چې دا د ساينسدانانو نظریه ده چې د کائنات بیگ بینګ وشو نو هغه نم چې ماده پیدا شو د سره ضد ماده پیدا شو. لکه دا ټیپای دا لپټاپ دی، دا موټر دا چې مختلف سيزونه مونږ نو دا ماده نه جوړل. ضد ماده نه چې څه جوړ وي دا خو مثبت دی به منفي وي، انټي ورته وي. نو دغه اوس چرته دي موږ ته د وضاحت راکې. دغه شان ته موږ ورته دا وایو چې بھائی په دې کمزورې ماده کې دا دومره یار چې د دنیا ټول تنظیم برابر کړی دی. ماده خو ډېره کمزورې ده. نو دا دومره طاقت تاسو سوچو کې طاقت څه کنهشته په دینور کې څونه پاور انرژي ده. دا خو ماده را به د کې دا دونه پاور د کم نه چې انسان سوځي. سیده کنه ده ولې زبانو تاسو سوچو کې دا موږ له دونه طاقت راکې دا بے جانه ماده. دا خو عجیبه خبره ده چې خود به خود کېږي. بل دا بے جانه ماده د حیواناتو جنسونه ځان له جدا کړي دي، د انسانانو ګور ځان له نباتات په دې ټولو کې بیا بل په ماده کې حیات نشته په دې ټولو کې دا موجود دي. نو د دې سوالاتو جوابات د موږ له سو کې ملحدین دي راکې. 14 نمبر تنقیح په دې ماده کې د دومره قوت او طاقت د کوم ځای نه راغلی دی چې بعض مخلوقات یې ژوندي پیدا کړي دي او بعض کې ژوند نشته دی. شاباس ګوره د دې جواب پکار دی. دنیا په باره کې ماهرین وایي چې انسان تر اوسه پورې د ټول کائنات صرف 5% ناواقف شوی دی او باقي 95% معلومات نشته. مولوی صاحبانو موږ دوی نه دا بل سوال کو چې په دې ماده کې دا دومره قوت د کوم ځای راغلی؟ بعضې مخلوقاتو کې ژوند موجود دی، بعضو کې نشته. لکه موږ ژوندي یو که نه یو؟ اوس خو ساینس وایي چې نباتات هم ژوندي دي او نباتاتو کې هم څه شی دی؟ نر او ماده پکې وي. الله رب العزت قرآن کریم هغه وضاحت کړی. دغه شان ده کې اوس نور د سپوږمۍ د داسې شی دی، دا یو ماده ده خو په ده کې حیات نشته. موږ ورته وایو دا څنګه کېدای شي چې یوې ماده نه دی هغه هم پیدا شوی او دا هم پیدا شوی. بیا په دې خاورو او په دې انسان کې څه فرق شو؟ مولوي صاحبانو متوجه اوسئ. خاور او انسان کې بیا څه فرق شو؟ ته وایې چې دا انسان هم د خاورې او ډېری دی. نو دا انسان بیا څنګه وروره دا خوشحالي محسوسوي، غم محسوسوي؟ بل د خاور د ډیری دا د ذراتو څنګه دا معلومه کړله چې دا ذراتو نه یو انسان جوړ کو؟ خود به خود دا کېدای شي چې د مادې نه دا یو انسان خود به خود جوړ شي؟ داسې کېدای شي؟ دا هېڅکله نشي کېدا.
ولسم نمبر تنقید د انسان پیدایش د ساينس د کومې فارمولې به وجه شوی دی زموږ خو دعوت چې الله جل شانه انسان د مور په خېټه کې پیدا کوي څنګه چې الله جل شانه خوښوي. ګوره موږ ورته وایو د انسان پیدایش د ارتقا د کومې فارمولې ساينس سره سره به موږ د ارتقا ورته وایو. دوی د ارتقا قایل دي. مولوي صاحب څه خو نه وایي بخاري صاحب څه خو نه وایي څنګه حال دی خیر دی جی تاسو خیر دلته ورشئ. موږ ورته وایو ولسمه نمبر تنقید د انسان پیدایش تاسو خو تخلیق نه منئ کنه. موږ وایو چې الله رب العزت انسان پیدا کړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دغه شان ته الله رب العزت هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء سوره ال عمران آیت نمبر 8. دا خو د الله خو خدای چې څوک سپین پیدا کوي څوک تور پیدا کوي دا د الله خو خدای چې څوک په کوم انداز کې پیدا کوي. موږ ورته وایو د انسان د دې طرف جواب دی موږ له دوی راکی. موږ ورته وایو د انسان پیدایش د ارتقا دوی خو ارتقا او ساينس منی کنه د کومې فارمولې په وجه باندې شوی دی. زمونږ دعوه چې الله رب العزت تخلیق د انسان کوي څنګه چې د الله خوښوي. دغه شان د 13 نمبر ترقی کله چې بیگ بین نو شو په هغه دماغه کې आवाज موجود او کنه کوم الهید وایي چې आवाज موجود نو تاسو پرې ته دیم سوال وکړي چې आवाज خو د ماده نه پیدا کیږي او ماده خو لا پیدا شوی هم نه. ټولو ساينسدانانو ټولو د ملحدینو دهریانو له چیلنج دی اعتراض دی په دا غټ اعتراض دی. موږ ورته وایو چې کله دا بیگ بینګ کېدو دا یو غرب کېدو دا دماغه کېدل په دې کې आवाज موجود او که نو موجود. اسه بغیر د غرب نه به تاسو بغیر د دماغه کې به تاسو داسې دماغه چرته لیدلې ده چا کې د आवाज نه دی چې وایي چې आवाज پکې نو ته به بل سوالو کې چې بای आवाज خو د ماده نه پیدا شوی دی. بولې زبان پويږي کنه پويږي چې ماده نه و د خوس ماده پیدا کیږي نو دی وخت ورور د دې خبره جواب ماده پیدا شوی نه د غرب دی وریدو نو دا کم زین راغی دا غرب دا خو بل پتا باندې سوالو شو دستا دا ګوره د بیگ بینګ دا نظریه بعض زموږ مسلمانان دي نه متاثر دي او بیگ بینګ قران آیات دا قران آیات دا نه لګا لګ وخت بس به داسې نظریه راوځي دا د ماده قدیم باره کې زمونږ د متکلمینو دوی سره سونه به اختلاف لرل او زمونږ متکلمینو حضرات به چې ماده حادث ده نه په خپل باندې ساينس ومنله دغه شان ته د بیگ بینګ دا نظریه به وخت کې فاسديږي بل نظریه به راوځي چې داسې غب شپ یار بس ورو غرب شو خود به خود ارزه پیدا شو نظریه بدلیږي د ساينس نظریه نو دې باندې په دې بیگ بینګ چې اوس دوی بیمان نه وړي په دې باندې موږ اعتراض کوو چې په دې کې आवाज موجود و کنو کوي आवाज موجود نو موږ ورته چې आवाज خو د ماده نه پیدا شوی دی نو چې ماده نه आवाज د کم زین راغی پوه شوي کنه نور لسم نمبر تنقی انسان څه چیز دی حیات انساني څه چیز دی او مقصد انساني څه چیز د دې جواب وکړه کنه انسان څه چیز دی انسان څه چیز دی حیات انساني څه چیز دی او مقصد د انسان داسې شی ده شته که نشته اسې بس لګیا ضرور پتاو په خر کې بیا څه فرق شو چې ته د ژوند د مقصد نه خبر خر هم د خپل د ژوند د مقصد نه خبر. سلام نمبر تنقید تاسو نظریه ده چې ماده د بیگ بین په وجه پیدا شوې ده او د هغې نه وروسته بیا کائنات پیدا شو. سوال لري چې په دې کمزوري ماده کې دوم طاقت او قدرت د کوم طرف نه پیدا شو چې د هغې په ذریعه د کائنات ټول نظام برابر کړو چې د هر جنس مخلوقات یې ځان ته پیدا کړل د حیوانات خپل جنس دی نباتات خپل جنس دی د انسانانو خپل جنس دی او بیا په انسانانو کې مختلفوالی دی او څومره مختلف رواجونه دي په دې ماده کې دا دومره طاقت د ساينس د کوم فارمولې دا د کومې فارمولې موږ سره خو په دلیل موجود دی ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين. الله رب العزت هو چې په دې قران کریم د الله رب العزت نخ نخانی ومن آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم دا خو الله موږ د ویل چې دا زمنګ دا وجود دا د الله په زمنګ دا موجود کېدل د الله په وجود باندې گواہی ورکوي خود به خود نشي کېدل یو وشتم ترقی په دې ماده کې دومره طاقت او قدرت د کوم ځای پیدا شو چې دا په مخلوقاتو کې تصرفات کوي په بعضو مخلوقاتو کې ژوندۍ شته لکه مطلق حیوان او په بعض مخلوقاتو کې ژوندۍ نشته لکه سیارې او کشاګر دا څه وجه مولوي صاحب ګوره موږ ورته وایو کنه تاسو په دې کې دا څنګه تصرف کوي مطلق حیوان په دې کې څه شي دی حیات شته که نشته په دې نورو کې کشاګانو کې نشته څه وجه 22 مولدین وایي د کائنات د مطالعې نه دا خبره ثابته ده چې دلته څه هم کیږي هغه د یو خاص قانون د فطرت د وجې نه کیږي نو سوال دا دی چې هغه فطرت او کوم قانون دی چې موږ یې هم مطالعه موږ ګوره دی وایي که نه د قوانینو د فطرت د وجې کیږي حالانکه سټیفن هاکینګ په خپله باندې وایي چې نیوټن هم د معجزاتو قایلو ګوره قوانین د فطرت څلور دي څه شی دی زمان دی مکان دی کائنات دی او ماده د توانایي دي ته دا وایي څلور دي وای د نیوټن د ټولو ساينسدانانو مړه د سټیفن هاکینګ او د نیوټن او د آینسټاین د دې ټولو دا نظریه پوه شوي چې په دې کې تبدیلی راتلی شي
دغه سګي د معجزاتو په ذریعہ باندې دوی چې کله گیر شي به و چې خود به خود ادا نه کیږي لکه سټیفن هاکینګ وي پهلتے ہوئے کائنات خالق کو از خارج از امکان قرار نہیں دیتے دا کی دین شي دا دونه پهلتا هوا کائنات دا دومره خوریدون کې کائنات دي شي خود به خود پیدا شي حالکه په خپل غټ دهری دی وي زما عقل نه منوي بس دا سکیږي د فطرت نه چې کله گیر شي قوانین د فطرت کې دی ونه خلی چې قوانین د فطرت کې دوی ونه خلی بس بیا وروخه مجبور نه خدای باندې ویرو بس بل لارم نشي چې خدای ومن کې نمبر 23 قوانین د فطرت کائنات لپاره یو موږ ورته د جواب ورکو چې قوانین د فطرت د کائنات لپاره یو واقع توجده قوانین د فطرت خو ساينس ته ثابت کړه قوانین د فطرت ته چیرې بس سلور دي لیکن ساينس اصل محرکات او اسباب نشي معلوموله ساينس خو دومره معلومات درکولې شي چې زمکه څو قسمه گردش کوي خدا نشي معلوموله چې دا بیجانه ماده څنګه ټولو مر یو شان حرکت کوي د یو سکند لپاره د خپل مقام نه اخوا د خوا کې دي نشي په دې باره کې اصل محرکات هغه چا بیان کړي هغه اسلام بیان کړی دي چې دا څه شی د ژوند مقصد معلوم دي خلقت الاشیاء لاجلک الله و دا هر څه د ازمکه سپوږمۍ د انور تاسو تاسو لپاره پیدا کړی دي وخلقتک لاجل تاسو خپل ځان لپاره پیدا کړی اصل محرکات د اسلام بیان کړی دي چې د دې دا سبب دی د دا سبب دی د دا سبب دی څلورشتم کې نمبر 24 اجزاء مادي متحرک دي او د هر یو متحرک لپاره محرک ضروري دي شاباسي د مادي لپاره محرک ګوره ماده د مادي اجزاء چې د متحرک دي مولوی صاحب ذکر متحرک خو د متحرک لپاره فاعل پکار محرک نه وي پکار نو موږ ته سوال ګوره دا ټول ماده باندې موږ بحث کوو دي کې موږ څه عقلی خبره په دې سره د ماده په اړه کې موږ وایو چې د ماده اجزا د متحرک دي د هر یو متحرک د لپاره یو محرک پکار دی نو سوال دا چې د ماده د لپاره محرک څوک دی چې دلته حرکت ورکړي هغه پیدا کوي موږ له خو وای کنه موږ ته معلوم دی چې الله دې او تاسو 25 نمبر د نقي اول انسان جب څنګه او د چا د ذکرې ده ځکه د هغه نه مخکې خو انسان نو موجود انسانان چې نو موجود دوی وی ارتقا او تخلیق نه شي موږ خو چې موږ د آدم بچیو دوی وی دا موږ د بن ماس د تر زماني د شادوګانو موږ الحمدلله مسلمانان یو موږ ابن آدم یو موږ له معلومه چې اول کلام چا کړو آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء كلها الله ورته نمونه خودلی او موږ الله ورته مقام ورکو فسجدوا الا ابلیس شیطان دا پرونه یو سوال یو مرګ را لګلې آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام سره په جنت کې نفس او کو نو مای ول ور سره نو نفس په وجه خو شیطان د نفس اماره د وجه نه خو شیطان څه شو ابا واستكبر وکانه من الکام کفر او تکبر او نفس د وجه نه و قسم نفس دی هغه خپل ځبان دی بیا راشي نو موږ ورته وایو چې موږ له معلومات دي چې بابا آدم اول کلام کړي تکلم کړي تاسو خو تاسو په نسبت تاسو مشر سوکو چې هغه تکلم کړي دي دا عقلي خبرې دي چې دوی نه موږ تاسو نه کوو نمبر 25 د ملحدین سوال دی په ټول کائنات کې داسې څه پیدا کړی چې د هغه نوم موجود وي او هغه څه موجود نه وي د الله جل شانه د نوم موجود دا نوم موجود کې دل د دې خبرې دلیل دی چې الله موجود دی مولوی صاحبانو دا سوال دی دی وی لکه لپټاپ موږ ورته چې والا لپټاپ کتاب موجود دی لکه سیاره موجود ده ستاره موجود ده کهکشا موجود ده دا څه ده کنه ده اوس د الله نوم موجود دی والله بنئ دا د الله نوم بخبل موجود کې دل په دې خبر دلیل دی چې الله موجود دی موږ له اختیار راغلو ته پوس برانه کوي تنقید نمبر 26 په دنیا کې په دراو جبي ویل کېږي د ټولي د ساينس د کوئی فارمولې په وجه دلته په موږ ورته بل پیدا وکړو موږ ورته وایو چې په دنیا کې په زرهاو جبي دی یو په بل نه پويږي دا ټول د یو دغه نه پیدا شوی دی د انسان نه پیدا شوی دی نو دا د ارتقا او د ساينس د کمی فارمولې په وجه باندې دا جبي خلکو ایجاد کړی دي د څه ده کنه ده مولوی صاحبانو دا خو واجب خبره ده چې خود به خود دی هوښیار زه پښتو و مرور بل دی پنجابي و بل دی اردو و بل دی انګریزي و بل دی فرانسوي و موږ په نه پويګو بھائی دا خو کې دی نشي بھائی دا عقلي خبرې دي چې د دې جوابات موږ لرا کیو 27 نمبر تنقید شاتو مچي چې کومي چې د خپل ځانون د لپاره جوړوي هغه د خپل د ګون په تولید لاندې تیاروي او کنه ځکه چې پای کې د مثلث نه واخه تر د لسو پورې خاني پکې موجود دي شاتو مچي د شپږو خانو والا په داسې انداز سره جوړوي چې 1 ملي میټر خلا هم پکې نه وي دا د ارتقا د ساينس د کمی فارمولې اندې جوړوي هلکه دا شاتو مچي ته سوچو کا شاتو په چته کې د انډو یعنی هګۍ د بچو د لپاره او د شاتو د لپاره ځان خاني موجود دي د شاتو مچو د کاریګری د چا دا د چا نه زده کړ دا کاریګری اے مولوی صاحبانو تاسو سوچو کې د هم دوی عبرت نه لزالبانانو بس افسوس خبر ده نمبر 28 د شاتو مچي د ساينس د کوم فارمولې په وجه د ګلانو نه شربت سکي او د شاتو د مچو د فضلې نه شات د ساينس د کوم فارمولې نه جوړیږي مولوی صاحبانو دلته یو ساينس وی کنه وې د 15000 ګلانو
نه د 15000 ګلان نه یو وړه چمچ شات جوړیږي 15000 ګلان نه او غټه چمچ شات وای دا 2 لک ګلان نه جوړیږي سو او د شاتو مچې د نیم کیلو شاتو جوړول د پاره 15 لک پروازونه کوي سو 35 لک پروازونه کوي او 50000 کیلومتر سفر کوي سو 500 نو دا ټول علم د شاتو مچو یار د کم تعلیمي اداره کې په ایکسپورټ کې دا تعلیم کړي کدا چرته کیمبرج کې او کوم یو د امریکا په کوم یونیورسيټي کې ورته دوی دا تعلیم کړي چې ورته دومره دوی ته معلومات دي چې یو 15000 ګلان د 15000 ګلان نه دا یو وړو کې شات جوړيږي بل د فضلې نه دا شات جوړيږي ته سوچو دا خود به خود دی هوښیار جيبه خبره ده والله تنقید نمبر 29 په کومه سیاره باندې جون کولو د پاره 322 ساينسي پیمانه اصول پکاروي کوم چې صرف زموږ په سیاره باندې موجود دي سوال لري چې دا ساينسي اصول په نورو سیارو باندې ولې نشته ګوره د ساينس 322 پیمانه هغه ټول په دې کې موږ ساينس وایي چې الکه اکسیجن بوي کمزې کې چې ژوند تیرې اکسیجن بوي اکسیجن موجود دی الکه هایدروجن بوي هایدروجن موجود دی الکه هیلیم بوي دا 322 پیمانه پکار وي او سیاره کې چې ژوند د انسان تیرې دی بس کوي اوس ایلن ماسک سوی ایلن ماسک یو مشهور شخصیت دی هغه وایي زه په مریخ کې ژوند لپاره ترتیب برابروم خلته به زه 100,000 ټمبه مخلاصوم سبا کوم 100,000 ټمبمونه په مریخ کې خلاص کوم نو به بیا د انسانانو دغه د لپاره بس شي آبادولو د لپاره ولته ژوند تیرولو د لپاره به اصول بنګوایو چې دلته دا 322 پیمانه د کم ځای راغلي دي د دې جواب د منګل ساينسدانان راکړي تنقید نمبر 30 اټم یا ذره سیز د کوم چې د هر سیز د لپاره تعمیري جز دی د کوم سیز نه پیدا شي د دې وضاحت شاباش 31 نمبر د ملحد نه چې سوال وکړ ستاسو د لاس څه مقصد دی هغه وايي په دې سره نیول کوم د خپل مقصد بیانوي چې په دې سره تل کوم د هر اندام مقصد ورته معلوم دی لیکن چې کله د ټول بدن خبره شي نو بیا انکار کوي چې د انسان مقصد نشته اسی دا کې دی چې د لاس د جز مقصد دی او د کل دی نه وي دا کې دی دا چې د منګل دی یوخه چې د جز مقصد دی او د کل دی نه وي ستاسو کول ټول حضرت انسان ټول ټول ډانچه د ټول جسم د مقصد نشته او ستاسو جز د لاس مقصد بوي دا د سره کې دی نشي دا مقصد نه ځان خبر کوي انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے سوئی شاعر ته خو بے جان کانے خو نہیں کرنا انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے تو پیغمبر ہم نے تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے دہری تا دا شاعر ہوئی تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے تو خو ستاسو فلسفی نه اون ته ساينسدان چې د خدای نه انکار کړي خو بیا وایي پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے تو خدا الله په نس کمتر هم نه مقام درکړي دي فی احسن تقویم کې په وکرمنا بنی آدم عزت درکړي په تمره خسته مقام کې پیدا کړي مړه وہ جو کچھ بھی ہو اپنے حدوں کو پہچان جو کچھ بھی ہو اپنے حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے واللہ کا تیزان خلاص کی لا يعذب عذابه احد ولا يوثق الله وي دس عذاب بدر کما چې چا باندې درکړو دس بده وتړم چې چا بتړل نه حدیث مبلو ذکر نکو چې مقعده مقعد به د کرکټ ګراوند به دلته جوړ کړی بیا باغ وخت ارمان بکې بیا به جار ولو درایز المجرمون ناکسور سرونه به خطا کوي او بیا به منګ بیا ولګه ولو وقفوا على ادب الایات مبارکم د کله چې د جهنم په غاړه ودرول شي بیا به چې الله منګولې د لوس منګ واپس ولګه نو منګ د دوایو چې ګوره ته سم نه ته سو کا خپل ځوان مقصد معلومول پکار دي د جز مقصد دی او د کل نه وي نو بیا وي دنیا نه بس عادل می کی دنیا کی حقیقت د دنیا د بار داخله د هریان کیږي پیشن د پار په اسلام دراز کې دنیا نہ بسا کہ دنیا کے حق مچھر کی کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے لا تساوی جناح البعوض حدیث مبارک ده دا خو د مچھر د بر او دې باره کې منګه د خدای نه انکار وکړو او د خپل آخرت نه او د خپل مقصد نه چې څوک انکار کوي دا بغړ بدبخت وینو دا چې ورته وی لاس څه مقصد ده دا تنقیب وکړ سترګو څه مقصد ده وسره ټول کل څه مقصد ده مقصد نه معلومه تنقید نمبر 32 مادي جسم غیر مادي امور څنګه انجام کوي لکه انسان او موبایل او لیپټاپ د درې واړه د مادي نه جوړ دي خو په انسان کې خصوصیت ده کوم چې په موبایل او لیپټاپ کې نشته ده ځکه انسان خوشحالي او غم پیژني لیکن موبایل نه خوشحالي پیژني او نه غم او خوشحالي او غم غیر مادي امور دي مولسبانو دا چې دي موږ د دوی نه دا سوالات وکړو ګوره موږ ماده یو دا لیپټاپ هم ماده ده د لیپټاپ یو سکی وخه دا موبایل دی دا هر څه شي دی د خفګان او د تکلیف رسیږي دا د دې ساينسدانانو ملحدینو دا نظریه خو ته یو انسان نه سوق وباسه وی وخه یو پړقي وخه دا خفقي دا خوګيږي بنو نو دا څنګه چللې
منګ هر څه محسوسول شو دا ماده بې جانه ماده هیڅ نشي محسوس نو پته ولګېده چې بای زما د ژوند څه مقصد معلوم دی او زه د ده په شانته کې د ارتقا نه نه یم راوتلی چې څنګه د دوی نظریه چې دا د ارتقا نه دی بل د ملحدینو نه موږ سوال کوو بل جدید پکې موږ څه تنقیحات برابر کړي دي موږ ورته وایو یار تاسو وایئ که نه بعضې څیزونه حواس سره ثابتېږي څه شی موږ وایو که نه زه به درته وښیم چې حواس به غلطي کوي لکه کوږ سترګه انسان چې وي که نه دله هر څه دوه ښکاري د چا چې سترګه کږی دله هر یو څه شي دوه ښکاري نو دلته اوس حواس هم دغه وکړل یو واحد چې خبر صادق ده کوم چې د وحی په ذریعه علم راغلی دا ګوره د غلطۍ نه پاک دی د انسان حواس دله زه پنځه شپږ ذکر کومه چې څه کېږي دکې هم ګوره غلطي راتلی شي لکه یو څیز به نه وي او تا ته به ښکاري یو څیز به نه وي تا ته به ښکاري لکه د غرمې چې ته روانې دا شکې به تا ته ښکاري ګوره معدوم درته ښکاري که نه ښکاري مولوي صاحبانو دغه شان ده چې ته په موټر کې روانې تا ته به د دې بجلۍ دا ستنې او دا ونې به درله روانې ښکاري که نه ښکاري مولوي صاحبانو اوس دلته حواسو غلطي وکړه که نه نو ته به څه وایې چې هلکه موږ درته یو حواسو نه هم غلطي کېدی شي ګوره عقل هم درته د انګور دا دانه چې ده تاسو په یوه کې واچوئ په اوبو کې دا به غټې ښکاري د خپل دغه نه سیز حالانکې د هغه به دومره غټ نه وي یا د یو انسان چې ژبه پیکه وي ژبه دا خورۍ او دغه ورته څه ورته وایي هغې ته بل نوم مخلي خورۍ او بل هم موږ ورڅخه اخیسته بټکنا دلته ورته دا نوم اخلي که نه داسې ته ووایې که نه هر څه به درله پیکه پیکه ښکاري اوس تا حواس دی که نه یا بیمار ته دا بیمار شي انسان خوږ څیز به لکه دا څنګه پیکه دی ته ورته وایې لکه ستا حواس نو بعضې وخت کې به حواس هم کار پرېږدي بعضې وخت به د عقل هم کار پرېږدي خو کوم علم چې د وحي په ذریعه تا ته راغلی هغه هېڅکله نه غلطېږي نو دغه اعتراضات چې حواسو باندې میدان ته راغی که نه ورته وایې راځه را میدان ته چې په حواسو ورسره بحث کوم ډېر څیزونه د حواسو نه غلطي کېږي بیا به څه کوې نو بیا به ته سره لار نه وي بل دا خبر یاد ساتئ موږ د دوی نه بل یو تنقید ده نور هم تنقیحات موږ را جمع کړي دي موږ ورته وایو دغه چې دی آینسټاین چې دی دا اوس دغه شوی دی وفات شوی دی په 1955 کې آینسټاین چې دی دا چې کله وفات شو نو یو پروفیسر یو ډاکټر و دغه نوم ډاکټر نوم ډاکټر ټامس هاروی په نوم باندې د آینسټاین دماغ دا کړه څه کړه پټ کړه کله چې د پوسټ مارټم کو آینسټاین چې پیدا شوی دی دا په 1809 کال کې عیسوي کې پیدا شوی او د وفات په 1955 کې دی دا خو د ډېر زیاتې نظریې پیش کړي دي آینسټاین تاسو لږ بیا وګورئ سرچ وکړئ دا چې کله مړ شو د چې چا پوسټ مارټم کو نو ډاکټر ټامس هاروی په نوم باندې د دماغ د پټ کړه دی چې زه په ده باندې تحقیق کوم چې بای د دماغو کې څه داسې خصوصیت دی چې د دونه کار وکړو چې وروره اوس د سره موږ پرې نه پوهېږو هغه ساینسدانان پرې نه پوهېدل نو کله چې بیا یې ادارې ته پته ولګېده دی ایسته ریجکټ کړو دی وشړلو هغه ویډیو بس تاسو ته راولېږم ټوله انټرویو په دې کې موجوده ده آینسټاین بیا د ده په دماغو باندې د مختلفو لیبارټریانو ته دا ولېږلو ټیسټ پې کوي ټولو ساینسدانانو دا وایي چې بای د ده دا دماغ د نورو نه مختلف د نورو انسانانو نه نورو نه دا څه موږ دی نه دا سوال کوو دا تنقیب یې کوو چې د آینسټاین په دې دماغو کې دا اختلاف د کوم ځای نه مختلفوالی راغی خو موږ هم ماده یو دا هم ماده دی هغه هم ماده ساینسدانان هم ماده دي د ده دا دماغ ولې چې دوی کله په لیبارټرۍ کې چک کړه د نورو انسانانو نه ولې مختلف خو پته ولګېده چې خالق موجود دی که نه دا د الله خوښه ده چې چاله څنګه هو الذي یصورکم فی الارحام کیف یشاء دا د الله خوښه ده چې څنګه چاله دماغ ورکړي چاله ښه تیز دماغ ورکړي او چاله کم ورکړي دغه شان ته کې نور تنقیحات هم موږ را جمع کړي دي خو دا درس بیا اوږدېږي نو دوستانو کوشش کوئ دا درسونه مخکې شیر کوئ دغه شان ته کې سبا به انشاءالله موږ مغربي اصطلاحات بیانو او دا درسونه مخکې شیر کوئ ډېر هم دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین